أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. دریم باب دلمبنے حصے سورۃ آل عمران کی شروع پیکش پگی شویش دو آیتونو کے دعوت توحید پیش کړي او هغې سره 12 دلائل بیانول. اس دې ځای نه قرآن مجید حکم کوي د ترک موالات تعلق ساتلو ته وایي. قرآن مجید درې مقاماتو کې د ترک موالات حکم کړی. اول مقام دا دی چې لا يتخذ المؤمنون الکافرین. دویم ځای سورۃ المجادله کې دی. مجادله د دال زور سره او د دال زیر سره دواړه ویلی شي. مجادله مجادله اته 50 سورت ته په یک آیت 22. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله. اور دریم سورۃ الممتحنہ شپیتم سورت تے پیک لمبنے آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. تدې حکم مقصد سره اول خو دې مفهوم باندې ځان پوهول پکار دي. دا اولیاء لفظ چې کوم قرآن لیکل دی اولیاء دا ولی جمع ده. اولی مشتق ده د ولایت او ولایت نه. د واو زیر او د واو زور د دواړو نه ماخوذ ده دا ولی. امام راغب د قرآنی لغت لپاره بنیادی کتاب ده راغو المفردات فی غریب القرآن. ډېر ښه کتاب دی، بهترین کتاب دی. د قرآن مجید یو طالب علم د دې نه بغیر یو منټ هم جون نشي تېرولی. هر د قرآن مدرس هغې به یا دا کتاب لوستی یا به د هغې حوالې ځان سره لیکلي. یو جلد کتاب دی، عربي کې دی او ډېر مخکې یو عالم د هغې ترجمه کړې ده 2 جلدو کې. ښه نفیس ترجمه یې کړې ده، مزېداره. لاهور نه چاپ شوی دی. چا ویل چې هغه اوس ښه نوې طریقې سره چاپ شوی دی. ډېر ښه کتاب دی. ځان سره کتاب ساتئ. د قرآن مجید ډېر مشکلات چې هغه نور کتابونه نه حل کوي دی حل کوي. ډېره وسیع تجربه الله ورکړې ده. امام راغب اصفهاني د یو سړي ما سره بحث و په دې خبره کې چې دا د دین خدمت کوونکي یا د حدیث خدمت کوونکي دا اکثر عجم دي. نو ما دا خو د قرآن هغه هم اکثر عجم دي. نو ما ورته د مثال پیش کړو. امام راغب خو اصفهاني دی که نه؟ اصفهان یا اصفهان په ایران کې دی. نو د باره کې ورته څه وایي چې حدیث خو ایرانیانو جوړ کړل. نو د قرآن دا شروع چې کوم هر سړی دی ته محتاج دی، نو آیا موږ به د دې نه انکار په دې وجه کوو چې دا د اصفهان و؟ دا یو غلط ذهنیت جوړ کړی دی خلکو ځان له. بالقابل عالم دی. هغه کتاب ډېر ضروري دی. او دا ټول کتابونه مثلا روح المعانی سید آلوسی چې دی
هغه خو داسې صفحه به نه شاید چې په کې د راغب ذکر نه او چې کله د قرآنی لغت بحث راشي اختلاف راشي هغه وایي چې داسې مقاماتو کې چې هغه د اختلاف ځای نو قول الراغب ارغبو د راغب قول چې کوم دی هغه زیات رغبت والا دی زیات پسندیده هغه مونږ ته وانه کوي چې ولی ولایت داسې ته وایي جواب دا هغه دی چې الولایت النصرت ولایت امداد ته وایي والولایت او ولایت تولی الامر ذمہ داری ته وایي یعنی ولایت او ولایت کې فرق دغه دی چې ولایت معنی دوستی او ولایت معنی ذمہ داری ودلته کې چې کوم قرآن مجید حکم راغی دا غي حکم مقصد سره مقصد دا دی چې مؤمنان دې کافران اولیاء نه جوړي اولیاء څه معنی شو لغت لحاظ سره ناصرین د خپل نه جوړي دغه چې کوم خلق ستا امداد کوي نه وستان ستا راز مخلي په دې لفظ کې خپل مفهوم پروت دی کوم عامی سوالات چې راځي عامیانه هغه د لفظ د سر نه ختم کړل د لغت مسله کې اصل لای چې هغه بیا تا ته کوم اشکالات راځي بالکل ختم شي نو بیا وی چې چا دا ویلي دي چې الولایت والولایت بمعنى واحد بعض خلک ولایت او ولایت یو غني خو ورکه موږ ته پته ولګی دا چې د ولایت د واو زیر سره معنی سره امداد او د ولایت د واو زبر سره معنی سره تولی الامر ذمہ داری راتلل دلته کې د دې آیت کریمه لاندې امام قرطبی رستو آیت لگی 118 آیت چلا تتخذوا بطانة من دونکم لا تتخذوا بطانة من دونکم ولایت نسشے مراد ولایتنا بطانہ مراد رازدار دوستانہ مراد رازدار دوست مجوڑو اے ایمان والو مجوڑو اے نری جوڑی مومنان کافران اللہ اولیاء رازدار دوستان اسے دوستی نہ دا بطانہ بتے نہ جوڑے بطانہ د کمیس دلان دی چې کوم داسې کپړې چې هغه وجود پورې لګي بطن سره لګي خېټه سره نه ته بطانه وي نه ته رازدار دوستی وي رازدار دوستان بته نه جوړوي که یو سړی دا کارو کې نه هو پیس دین کې نه ده دا الله د طرف نه هیڅ شی نه ده تبارک تفسیر منار چې کوم ده تفسیر المنار ہر یو تفسیر کے سخوبے سبرائے سخامے موجود ہیں دا امام قرطبی تفسیر سمرہ بہترین تفسیر دے لیکن اگے کہ ہم کمزور خبر اشتباز ہے دا یو سوچا عالم کاردائی چاہا کمزور خبر نہ راخ لی وہ پورے خبر رواخ لی تفسیر منار چکم دے دا سید رشید رضا کتاب دے اور دا پورا قرآن تفسیر ہم نہ دے د نوې دور کتاب دی کومه زمانه کې چې دلته سر سید نو په زمانه کې مصر کې دا رشید رضا او عبده هغه شاګرد دی ته دې بعضې نظریات غلط دي لیکن دا یې غلطه مطلب دا نه چې ګنې دې څه کار نه دی کړی بعضې کارونه ډېر ښه د دې آیت کریمه لاندې هغه لیکلي دریم جلد کې صفحه 278 کې چې فالممنوع منها ما یکون فیه خذلان لدینک کفار سره داسې یو دوستی چې پای کې د مسلمانانو د دین شرمیدلی کمزوري هغه ناروا ده زمونږ خلک خو دې نه استدلال کوي که نه چې تجارت په سره هم نه کوي او دا چل به نه کوي او دا چل به نه کوي نو ته به کم ځای کې چا سره به تعلق ساتې تجارتي آیا د مسلمانانو ملکونو کې دومره څه څیزونه شته چې ته د هغې درآمد او برآمد وکړې
دی کې خو صرف لاشونه موندی شي قتلونه، نور په دې کې د درآمد او برآمد څه شی نشته. قرآن مجید یو داسې خود ساختہ مضمون بیان کی او مطلب بیان کی چې بیا په خپل انخلیق. زمونږ نه اکثر خلک تپوس کوي چې یاره جی ما سره فلان کې عیسائی دی، زما نوکر دی، فلان دی فلان دی، زه سره ډوډۍ خوړلی شم. دا څه تپوس دی؟ ډوډۍ خوړل خو دوستي نه ده. یو سړی ځان سره عیسائی نوکر کول څه دوستي خو نه ده، خو نوکري ده بس. دې تنگ نظر خلکو دغم په ځان بند کړي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره غلامان دي چا یهودیانو، خدمت به کوو باقاعده. هغه دا لیکي چې فالممنوع منها ما يكون فيه خذلان لدينك وإيذاء لأهله. یو داسې تعلق هغې سره چې په هغې د مسلمانانو ته تکلیف رسی، ازي ورته رسی، یعنې ته هغې سره دا تعلق وساته چې مسلمانان خرابوي، داسې تعلق حرام دی. او اضاعت لمصالحهم، یا د مسلمانانو د خیر ښېګړې کارونه، د هغې مصلحتونه، د هغې فایدې هغه بندیږي پتا باندې، نو داسې تعلق هغې سره ساتل ناروا دی. دا نه چې هغې سره مطلق تعلق ناروا دی. د موالات بیا ګڼ قسمونه دي. یو قسم هغې ته دلی مودت وایي، د زړه مینه. د زړه مینه د مسلمانانو سره خاص ده. دا یو قسم ده. مسلمان چې کله د زړه مینه ساتي، نه مسلمان سره ساتي. دا بیا ځان نه متپوسه او د دې زنانه او نارینه نه متپوسه چې دې د زړه مینه مسلمان سره یو کنه د انډیا فلمی ایکټر سره اسی زبانی جمع خرچ وکوي. آیا دې خلق مینه مایکل جیکسن سره یو کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي سره یا یو مسلمان سره؟ بنیاد دې نه شروع د زړه مینه محبت دا به صرف مسلمان سره. هغه لیډي ډیانا مړه شوه، د یو سړی راغی نو ژړلې. ما ورته ویلې وی ډېر زیات خفه یم. ما ورته ویلې زه خو پوه یم. مې ویلې ترور دې مړه ده. دا زمونږ مسلمانان دي. یعنی د زړه مینه غیر مسلم سره کول دا د مسلمان کار نه دی. پرې ځان پوهېږه. لا یتخذ المؤمنون اولیاء من دون المؤمنین. ولایت کې دلته دغه منع ده. دویم تعلق د مواساتی، سین سره مواسات، همدردی، خیرخواهی، نفع رسانی. نو همدردی، خیرخواهی او نفع رسانی دا به مونږ حربي کافر سره نه کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکې مکرمې نه هجرت وکړو، نو قحط راغلی او مکه کې که نه و راغلی؟ سیرت کې مو ویلي استو جرده قحط راغی. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ د کفر په حالت کې مدینه منورې ته لاړ، دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه غله حاصله کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وفرمایل چې ځه روک شه، که نه امداد یې کړی؟ خو امداد کړی. دا قسم سیز داسې قسم موالات جایز دي. دا نه چې کافر دی زه مردار شه او مشرک دی نو زه بېغمه شو دی. دکه هغه سفر دی چې پای کې سیدنا ابو سفیان راغلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هغه لور سیده ام حبیبه واده ده. هغه تپوس کوي د خپل پلار نه چې که زما پلار ما کره راځي نو زه هغه ته اجازت ورکړم، ایمان دی ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اسلام تر دې نه منې گئی،
دا غي عزتو کا احترام یو کستا پلار ته دې موالات نه تاسو نه منې کوي نه قرآن منې کوي نه حدیث منې کوي البته مولیان نه منې کوي دې ځان له ذهن ده پوری خودی نه سیدنا ابو سفیان چراغه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بستر باندې کې ناشته نه غي ته بستر ورنګل اور ته ویل چې دا تاسو د لپاره مناسب نه ده دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بستر ده دا د مشرکانو لپاره نه ده هغه په لور زور نه دی چولې بلکې ورته دا ویل چې ته کله زمونږ جدا شوی کنه نو ستا اخلاق ډېر بدل شوي دي تا ما ته خبر وکړه په هغې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا شي اوښان غلا یو څو بل څه هغې ته ولېږل دا موالات و که نه و دې ته د مواسات وایي اصل کې انساني همدردي نو انساني همدردي خو پرېږده انسان سره دا به ته زناور سره هم کوې یو سپی د تندې نه مري ته به اوبه نه ورکوې ته به څه چې حدیث کې راځي چې کوم کور کې سپی نو هغې ته ملایک نه ورننوځي پرېږدي مردار شي ناقص علم مه حاصلوه دا ناقص خبر دی دا مواسات دی قرآن کې دې تصریح شته سورۃ الممتحنہ کې لا ینهاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم سورۃ الممتحنہ اتم نهم سورت دې وضاحت کوي چې انسانی همدردی ته حربی کافر سره نشي کولی حربی کافر هغه چاته وي چې مسلمانان تنګي مسلمانانو سره جنگ کوي روخ لګي حالات جنگ کی څوک نور یو سړی که مسلمان دی که کافر دی دلته کې خو حال ډېر بدل دی یو سړی له حدیث شي که نه په هغې څه تکلیف راشي د احنافو له خوا نه ورځي پرېږدي مردار شي دا ذهن دی زموږ یا دی خوا چېرته حنفي ته تکلیف میلو شي نه اهل حدیث وله نه راځي زموږ تجربه کې شته دا څیزونه دې ته مونږ دینداري وایو دا دینداري ده دا بېدیني ده تاسو الله نه منې کوي عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین آیا خلقنا چې هغې تاسو سره د دین په باب کې جنگ نه کوي ولم یخرجوکم من دیارکم او تاسو یې نه یې وباسلی د خپلو کورونو نه سره هم نه منې کوي ان تبروهم چې تاسو هغې سره نیکي وکړئ وتقسطوا الیہم او هغې سره انصاف وکړئ ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ انصاف کو ان کے خوخی تو چانے دے منی کئی مواسات بچا سر نہ گئے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین اخو آخری صورتونو کے اعتراض مکو چاہے ابو سفیان تلو پیغمبر امدادو کو دا وقت خدا آیت نو نازل شوئے دا وڑے رسو نازل شوئے اللہ منی کئی تاسو دائے کسان نا چې هغې قتل کړی تاسو سره جنګ یې کړی تاسو سره د دین په باب کې او تاسو ایستلي یې ستاسو د کورونو نه وظاهروا علی اخراجکم او ستاسو په وباسلو کې کوشش کړی دی مدد یې کړی دی ان تولوهم چې تاسو هغې سره مینه وساتئ هغې سره مواسات نه کوئ همدردي به ورسره نه کوئ هغې سره یعنې حربي کافر دی نه مستثنا دی او چا چې دا کار وکړو فاولئک هم الظالمون نو دا کسان ظالمان دي دا دویم قسم دی د موالات دې ته مونږ مواسات وایو دریم قسم مدارات خاطر مدار کول ته ظاهري خوش اخلاقي وایي ظاهري خوش اخلاقي یو سړی بېدینه ستا خواله راغی دلته مسلمانی جرده کې یو ورکوټه باندې بدعت به کوي که نه نو دی وایي چې پتنګ ګلی وباسه پتله ګلی باندې وباسه هلکه هغه د عقیدې بدعتیان یادوي نه اوس هغه صفونو کې ناستي وی معتزله یادوي مرجعه یادوي مشبهه یادوي مجسمه یادوي تجساس نه هم ځان له پټکي ګل جوړ کړی دی او معتزلي دی د زمخشري نه هم دغه شی جوړ کړی دی هغه معتزلي دی دا ذکر دی مشر دی چې عرف الیدین نه کولو کې او آمین نه کولو کې او قرات خلف الامام کې حنفي دی دلته کې واجبه خبرې کوي خلک
د قرآن د واضح قوانینو خلاف وکړي مدارات چې کم دی ته هر چا سره ساتلی شي ستا ظاهري خوش اخلاقي دا د انسان په تربیت دلالت کوي پتا چې ښه پلار او ښه مور پېښه شوي یا در باندې ښه استاذ پېښ شوي یا د مشر ورور سم سړی و دا به تا ته اخلاق وښیي چې دین معامله جدا ده او د رشتې تعلق جدا ده زمونږ دا کم خلک چې حق پرست شي د دې ټوله رشته سموي که نروانه پکې نواره یې پکې نو زمونږ خلک هغې سره څه ښیي نخلعو ونترکو من یفجرک لکه دا ته چا وی دا خو دین نه دی زمونږ اخلاق داری چې دغه وخت کې ته دین او دنیا جدا که دنیا کې ستا تره دی ستا ماما دی ستا رور دی ستا پلار دی د هغه عقیده او عمل ستا خلاف دی ته به د هغه د رشتې د رحم خیال ساتې پاتې شو دین نو دین کې به د هغې نه منې دې نه زمونږ خلک یو کیسې جوړه کړي ایشو ته جوړه کړي او دا کم حق پرست چې هغه د پلار مور حق نه ادا کوي که نه یا د رشتې نه هغه دین بانه کوي یعنې دا به وایي زما پلار چونکې داسې لحاظه دا کار نه کوم دا بانه کوي خو نه دین کې دا پابندی نشته ټول غیر مسلم چې هغې سره به ظاهري خوش اخلاقي کې دا د موالات یو قسم دی د موالات قسم دی چې څومره غیر مسلم دي هغې سره به ظاهري خوش اخلاقی کوي حدیث به تاسو ډېر اورېدلي چې سیده عائشہ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو سیده عائشہ پردې ناخوا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو سره ناست ادې کې یو سړی راغی هغه سلام کوي السلام علیکا منافقت اخکاره که کنه عقیده منافق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې پتا دی مرګ راشي السلام علیکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وعلیکا نو سیدہ عائشہ تپوس کی چې ګور اورې نه هغه تا ته السلام علیکم وایي ته ورته جوابونه کوې دعاګانې کوې ورته ما ورته څه ویلې ما ورته وعلیکم السلام نه دی ویلی زه پې پوه شوم چې هغه څه ویلي نو هغه ته ما هغه ووایي چې وعلیکا ته چې ما ته څه ویلی پته یي اوس ښکاره ده چې د منافق دعا به نه قبلیږي او انشاءالله د رسول دعا به قبلیږي هغه چې دننه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه خنده پیشانۍ سره خبرې وکړې هغه سره ډېرې بهترین خبرې وکړې خو د هغې نه مخکې څه ویلي په تنهایۍ کې دا ډېر خراب سړی دی خپله قبیله کې دا ډېر خراب سړی دی سیده عائشہ حیرانه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خنده پیشانی کوي بل غاړې ته هغه ته خراب سړی وي چې پیغمبر ورته خراب وي خو واقعي خراب وي منافق وي عقیده به خراب وي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغې تپوس وکړو چې یا رسول الله په دې پوه نه شو دا خو ډېر ناکاره سړی بیس العبد تا ته یې بد ردم وی او چې کله هغه راغی تا سره پرون تندي میلاو شوې ښې خبرې دې ورسره وکړه د هغه څه جواب و تا ته د کله نه دا معلومه شوې ده چې زه بد اخلاق یم د خپل اخلاق دې لاندې سم کې دا نه چې دا کافر دی دا مشرک دی زه به داسې کوم او داسې به کوم په ارام کښېنه مړه دا خو سیاسي طور دی ورسره یو ځای ناستې ټولګه کم خلک چې دغه چل کوي که نه هغې بیا ناست دي هغې خلکو سره خپلو تقاریرو له هغې راولي په سټیج باندې ودرېږي تقاریر کوي دا د قول فعل تضاد دی دا مواسات دی عام همدردي عام ښه اخلاق ساتل دا ضروري ده یو سړی چې د هغه خپل پلار سره خپل مور سره خپل ملګري سره مسلمان سره تعلقات د هغه خراب وي او اخلاق یې صحیح نه وي نو ستا په خیال به داسې کار وکړي دا کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه منافق سره کړی سوال نه پیدا کړي دا مواسات دی د دې مواسات دلیل څه دی
دا ظاهری خوش اخلاقی وي. دلته کې قرآن مجید خبره کوي موږ سره چې الا ان تتقوا منهم تقاه. تا دې نه استدلال دی. یو سړی غیر مسلم دی، تاغه سره ظاهری نرمی کوي، د دې نرمۍ مقصد سره ځان داغه د نقصان نه او تکلیف نه بچ کې. الا ان تتقوا منهم تقاه دا جائز دی، د قرآن حکم دی. اور حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے، آغا صحابی آغا وی چې مونږ سره وا صحیح بخاری کے راضی د سیدنا ابو الدرداء روایت تے انا لنکشر فی وجوہ اقوام کاف شین رے غاخون اخکارا کول خندل. سیدنا ابو الدرداء فرمائی چې انا لنکشر فی وجوہ اقوام مونږ د بعضو خلکو په مخ کې خپل غاخون اخکارا کو، یعنی هغې ته خوشحالي ښکاره کوو. وَإِنَّ قُلُوبَنَا تَلْعَنُهُمْ او زمونږ زړونه په هغې لعنت وایي. څه مطلب دی؟ دې ته منافقت نه وایي، دې ته مدارات وایي. موالات کې دا درې قسمه دي. هر موالات ته ناجایز مه وایه، ځان یې امي جوړ کړی دی او امیانو ته هم دا ذهن جوړ کړی دی چې جي کافرانو سره دوستانه حرام او دا موږ سره تجارت ولې کوو. وایي دغه دوستانه نه ده، موږ ته فلانې شی ولې اخلو، دا دوستانه نه ده. موږ ته خدمت ولې اخلو، دا دوستانه نه ده. دوستی کومه چې سره حرام ده هغه د زړه محبت دی او هغه د ټول مسلمانانو دی. اوس هغې سره د مسلمان چې کوم دی، نن د مسلمان رائټر یا د مسلمان محقق چا سره ښه تعلق دی؟ غیر مسلم رائټر سره، مستشرقینو سره. اهل علم چونکه ای د خو انګریزي نه ورځي که نه، ای ته پته نه لګي د مدرسو. خدا کم چې زمونږ نور خلق دی چې هغه په انګریزي هم پوهېږي او په دین هم پوهېږي، د هغې د تحقیق محور مستشرقین دی. دا ځکه هغې طرف ته ګاډه روان شوی دی. زمونږ اهل علم له د هغې جواب نه ورځي، د دې انګریزۍ ته بدرد وایي چې انګریزي داسې کم او انګریزي داسې کم. ته وایي انګریزي ژبه ده که ژبه نه ده؟ زبان دی که نه دی؟ لینګویج دی. نو قرآن کې څه وایي چې د الله په نعمتونو کې یو نعمت څه دی؟ اختلافو السنتکم و الوانکم. د ژبې اختلاف خو د الله نعمت دی. انګریزي که بل یو قوم وایي انګریزان نه علاوه، نو ته به څه وایې چې دا هم ناروا دي؟ انګریزي خو د الله نعمت دی، اردو د الله نعمت دی، پښتو د الله نعمت دی. دغه شان که بدی پسې شي بالفرض، نو بعضې خلکو خو احادیث جوړ کړي دي چې د جهنمیانو ژبه چې کوم ده هغه فارسي ده. د جهنمیانو ژبه فارسي ده، په دې باندې فارسۍ ته بدرت وایي. دا اوس خبره نه ده. ژبه کې دا شی نه وي، ژبه هر زده کول پکار دي. دومره دا چې د مسلمانانو ذمه داري دا ده چې هغې عربي زده کړي. دا درې قسمه دا شو. څلورم هغې ته مونږ معاملات وایو. اول دلی مودت و محبت، دویم مواسات، دریم مدارات. مدار نه میم پېښ وایه، مدارات. الفاظ صحیح زده کوئ او تلفظ صحیح کوئ، غلط وشي نو فوراً د هغې اصلاح کوئ. دې ته به نیلوي رحمه الله ډېره توجه کوله. زمونږ نه چې وایي یو لفظ غلط وخوت نه به یوں نہیں پڑھتے، یوں پڑھتے، داسې نه وایي بلکې داسې وایي بیا راته ټیک. دا مدارات ہے، مدارات نه دی. څلورم معاملات، تجارت، ملازمت، صنعت و حرفت، دا غیر مسلمو سره جایز دی. دیکھه څه ناروا والی نشته. نو اوس بلا یتخذ المؤمنین په معنا باندې، مؤمنون په معنا باندې پوه شي چې مودت څه شي مراد دی؟ د زړه مراد. کفارو سره به مینه نه کوي. دا خو ما ورته وویل چې دا نوی نسل زمونږ فلمونه د چا ګوري؟ د انډیا.
نظمونه د چا اوري د انډیا دی او کشمیر پته کوي شابشه یعنی یو سړی چې هغه ته یو اینده و ښځه محبوب دا پسندیده ده ورته زړه کې ناسته دی وي شک د غریبه هغې نه بغیر د هغې تصور نه بغیر خوب نه ورځي د دې اصلاح به څنګه کوې لږ فکر وکړئ د خپل نوي نسل د دې آیت کریمه لاندې ابن جریر رحمه الله یو روایت لیکلی دی د ابن جریر استاد دی ابن حمید محمد ابن حمید ابن حمید په نوم مشهور دی هغه نقل کوي د خپل استاد سلمہ بن فضل الابرش نه هغه نقل کوي د محمد بن اسحاق نه صاحب المغازی سند زی ودریږي په سیدنا عبدالله ابن عباس باندې رضی اللہ عنہ آغا عبداللہ ابن عباس فرمائی کہ حجاج بن عمر ابن ابی الحقیق یا حقیق او قیس بن زید تدری یہودیانو د باز انصار و سرا پٹ دوستی وقت انصار خو پیژنه گا چې انصار راغې انصاری نو مراد صحابه دي انصارو کې او مهاجرو کې څوک منافق نه و ها په دې خبر ځان پوهوي انصارو مهاجرو کې نه دي منافقین اعرابو کې منافقین دي د دې وی هغې سره تعلق و پټ تعلق و بیا وایي چې مقصد د هغې دا و چې دوی په زړونو کې د اسلام خلاف څه شبهات پیدا کړي بای صحابه هغې ته وویل انصارو ته چې دا ښه نه کوئ دې سره تعلق مه ساتئ هغې خبره ونه منله په هغه ځای کې دا آیت نازل شو چې لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین دا ابن جریر لکھی دی جلد 3 صفحہ 227 کے بیا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب د ابن جریر یا د نورو کسانو نوم نه بغیر دا لیکلي دي چې د بای صحابه کرامو بعضو بای صحابه کرامو نه د بعضې کچه مسلمانانو تعلق و یهودیانو سره د هغې په باره کې دا آیت نازل شو دا کچه مسلمانان هغه صحابه کرامو ته ویلي او د کې هغه مرض ته دی کم مرض چې د په هغې بل ملګري کې بل ملګری پېژنې که دا دواړه یو شان بیماران دي سیدنا ماعز ته چې داسې لیکلي ویلي دي د هغې ما خبر اخیسته دی په صحابه کرام تنقیدي جایزه کې په دې معامله کې دي تقریبا یو شان دي دواړه بیا کراچۍ کې یو عالم دی هغه د اردو په هغې تفاسیرو باندې چې هغې کې غلطۍ دي په هغې تنقید کړی ده په ان کا به زما کتاب لوسته دا خبره هغه هم لیکلې ده بیا جواب کړی چې دا غلطي کړې ده فلان فلان ما له په دې لږ خفګان راشي بیا چې ته د اردو کتاب رد لیکې نه پکې د ابن جریر تپوس هم لګوږه که چې اصلاحي صاحب دا خبر راغسته کم ځای ده چا لیکلی ده د دې وړاند نه وي بس هسې هغه مخالفت کوي تاسې ډېر شي نمونې به تاسو زه ښیم انشاءالله خپل ځای باندې چې اصل غلطي یا ابن جریر کړي یا ابن ابي حاتم کړي خلکو ته نه معلوم او چې اردو کې چا ترجمه کړې په مخه کې و چا ته په مخه کې نو د هغه منونکي به څه وایي دا داسې هغه سره دښمني ده اصل سړی دی کې ابن جریر دی مفسر ابن جریر دلته کې سند لیکلی دی سند کې څوک دی محمد بن حمید ابن حمید د هغه استاد سلمہ بن فضل الابرش محمد بن حمید خود دروغجن دی کذاب دی مجموعه کې د هغه بلا شی ځای نه موږ تنقید کړی المجموعه کې سلمہ بن فضل الابرش امام علی ابن المدینی وی چې موږ د علاقې نه هغه وخت کې راووتو چې
چې دنه مونږ سلیکلو اټول مونږ ته ورزول ته د روایت بالکل قابل قبول نو دا روایت کم کې د انصارو او د يهودو د تعلق ذکر دی دا موضوع دی په صحابه بننګ کوي ها صحابه کرام باندې با ننګ کو ننګ علمي ننګ کو او دا غي وجه دا چې صحابه تا کندم کړل او دا غي داسې قسمه غلطه ثابت شوه دین بیا ورو نشته دا وسنګ دیني چې دا غي رولون کې داسي صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او دارنګه د قران د نازلېدو عیني گواهان دي تاغه ته عدالت ته دی او جرح خلق کوي وکیل نه بچا کوي اپ شاهد کوي تا چې زما د دین شاهد صحابي باندې جرح وکړه زما دین پاتې نشه اوب څه دیني چې صحابي داغه د شان دي دا د غیرت خبر ده دا غتو کې مرای دروغ وای ده سچ وای دا دروغ وای بده باب کې یو محدث ته محمد اسحاق بن کوسج ورته ابن کوسج اسحاق بن منصور کوسج اغوی اشهد عند الله تعالی زو د قیامت پر ورځ د الله تعالی په مخ کې گواہی کوم چې محمد بن حمید چې کوم ده کان کذابن دروغجنو یو دروغجن سره راضی او صحابي بدنامي چې دې صحابه يهود سره پټ تعلق چې پټ تعلق چا د ښکارش یو اور د پټ وی بلخوا وی ښکارش ورته آیت کریمه هغه عام دی لا يتخذ المؤمنون ندی جوړي مؤمنان الکافرین کافران اولیاء دوستان نو دوستان نے معلوم کړل دلی مودت بنئی نور مواسات تجارت مزدوری لین دین ہمدردی انسانی پدې کې اختلاف نشته دا کته نه کې بالفرض نو حربي کافر سره به نه کې حربي کافر هغه چاته وي چې هغه هر وخت مسلمانان د خلاف په حالت جنگ کې نالته وکړ ډېر خراب شي نن سبا ډېر خراب شي نن سبا حربي کافر امریکا ده دا کم چې ځان ته وایي لوی لوی خلک غټې غټې پوځي جهاد د دې بچي کم ځای سبق وایي په امریکا کې دی علاج ته کم خو دي امریکې ده دي نو تا ته ویدوس جوړ کړی دا د عوامو نه بدوګان جوړ کړي دي بس هغه خوا دې خوا کوي او خپل 400 غل نه وکړل نه دي جوړي مؤمنان کافرانو لا اولیاء دوستان من دون المؤمنین پدا سے حال کی چ اوڑی دلی د مومنان مومنوں کو چھوڑ کر دے مانا سوا د مومنان مومن پریخره هغه سره تعلق نشته ده هغه سره الیک سره نه کوي گاونډي سره خبرې نه کوي دورونه په اول سلام نه ورچي لیکن غیر مسلم سره د زړه دوستی ده دا دوستی ترې منکرین حدیث ډېر د پرویز کتابوں چې تاسو وګورئ چې داسې انتظامی آیت راشي نه به وایي په دې آیت باندې انګریزانو عمل کړی او کله وایي چې په دې آیت باندې فلانکی انګریز چې دا ایجاد یې کړی په عمل کړی لکه دا انګریز بس عملي چا کې چې عقیده نه وي د هغه عمل قابل قبولي چا کې چې ایمان نه وي د هغه عمل قابل قبول نه وي ٹھیک ده کامیابی به حاصل کړی دنیا ومن يفعل ذلك او چا چې دا کارو کو دا کار سو دلی مودت او محبت او ساتل من يفعل ذلك چا چې دا کارو کو فليس من الله في شيء فليس من الله فليس من حزب الله فليس من الله فليس من حزب الله في شيء یعنی فليس من حزب الله اي من اولیائه في شيء دا الله دوست نه ده دایس نه ده او دلی مودت مسلمان نه علاوه بل چا سره بني پادشاہ معاملات چې داغه تعلق مواسات سره ده انسانی همدردی سره ده تجارت سره ده
او دا ته کولی شي هر هغه چا سره چې حربي مسلمان نه حربي کافر نه الا ان تتقوا منهم تقاه مگر دا چې کله ځان تاسو بچ کوئ د هغې نه په بچ کولو تقاه دې لپاره موږ تقیه لفظ استعمالو تقیه مشهور ده خدا چې وایي سوزونه داسې چې هغه زمونږ خلک خاص کی چا پورې لکه ته چاته ووایې چې بھائی د سیرت النبی او جلسه پکار نو خلکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص کړی دی بریلیانو پورې او د هغه د سیرت نه چې بحث کوي دا صرف بریلیان کوي د اهل حق کې مرض دا دی چې دوی له اصلاح چل نه ورځي تم سیرت النبی جلسه وکړه چېرته که پهې کې علما راوغواړه علما داسې راوغواړه چې هغوی له مضامین ورکړه او دا ووایه چې یو مضمون به یو سړی بیانوي نو د 15 منټو به وي د 20 منټو به د یو ټاپک نه به هغه بحث کوي پهې کې به سندرې مندرې نه وي مرداباد او زنده‌باد به نه وي میاشت کې یو ځل راوغواړه نوې نسل ورته کېنوا او طلبا ورته هم کېنوا دې لپاره چې دي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سراپا هم معلوم شي سر نه تر خپو پورې شمایل هم معلوم شي د هغه اخلاق او عادات هم معلوم شي زه که تپوس وکړم تباله یو ځای دی د دې سره د اسلام څه تعلق دی نو په کار حاضرینو کې به دا څوک پېژني نه چې پېژنئ تاسو حالای چې تباره کې یو حج به کېده څنګه حج چې مکه مکرمه کېږي او خلکو به شعرونه ویل چې مکه مکرمه کې حج په مقابله تبالې کې آسان دی دا ذوالخلصه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوست قبیلې باره کې ویلو چې قیامت به تر هغې نه راځي تر کومه چې د دوست قبیلې د زنانو الیتین د ذوالخلصه نه غیر چا بیرته وشوي نه دا کم ځای کې دی هېڅ پته نه لګي د دې خپل څیز نه راوځئ که نه کم ځای کې نه ودی تاسو سیرت وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کم صحابي دغه ځای فتح کړی دی هېڅ پته نه دی یعنې مونږ سیرت حواله هغې ته کړه صحابه کرامو کې سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ دی سنیانو ته د هغه په باره کې صحیح روایت معلوم دی نه ولې د علي ذکر چې کوي هغه یو شیعه دی حال دا چې علي خو د شیعهګان نه دی خو زمونږ دی ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی د هغه لور پې واده ده سیده فاطمه رضی الله عنها د هغه پرورش رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی د دې مصیبتونو راوتل پکار دي او دا لږ غوندې ترتیب بدلول پکار دي دا کوم ترتیب چې زمونږ دی دا غلط دی په لږ وخت کې ډېره فایده اخیستل پکار دي نو تقیه دا هم داسې یو لفظ دی چې د خلکو خیال دی چې دا شیعه کوي دې تقا سره وسکئ دا تقیه نه اوس به د اهل سنت په تقیه کې او د اهل رفض په تقیه کې به فرق کوي چې ته ځان نه بچ کې د غیر مسلم نه څه چل ول باندې نو خو د یوې ورځې وشي نو د اهل سنت په تقیه کې او د هغې په تقیه کې فرق دا دی چې دې کې اهل سنت تعریضات کوي کنایه استعمالوي د هجرت په شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او سیدنا ابوبکر صدیق روان دي ابوبکر صدیق سپینګیرو پیژنده خلقو تپوس یې ته وکړو ابوبکر دا څوک دی تا سره د هغه څه جواب و رجل یهدی عن السبیل دا تقاه دا هغه تقیه ده کوم چې قرآن حکم کوي ځان چې بچ کوي ته ځان د بچ کولو لپاره یو داسې خبرو کا چې رښتینی لیکن هغه زو معانی دعوت بله مطلب اخلي او ستا مطلب جدا دی په دې کې ته پوه شوې په دې تعریض او په دې تقیه باندې نو تا د اوس حدیث د کذبات ابراهیم غلط نه ښکاري
دا غلط کاری په دې باندې چې کان صدیق النبی یا خو صدیق او نبی وسنګ دروغ وي وې دې مالا خو دروغ ده نو ایو پکې لګیارې بیا غوي چې بیا خو داغه دروغ سلور دي ځکه چې قرآن مجید کې لیکلي چې هغه نورس په مې ته ویل چې هاذا ربي انا لله و انا الیه راجعون ته قرآن په اسلوب هم نه پوهېږي دا هاذا ربي دی که اصل کې دا سوال دی هاذا ربي اسلوب د عربی ته واقف نه بیا اعتراض وکړه چې په دغه پوه شو چې دا کذبات نه دي نو بیا وایي چې داسې خبرې خو هغه سلور کړي دي دی پکې ولې نه ده ویلی وایي دا په هغې اسلوب کې نه راځي هغه د هغې نه تپوس کړی دی چې هاذا ربي هاذا اکبر ایو پکې لیکلی دی جی ابراهیم علیه السلام په غار کې د هغه تربیت شو و چې بار راووتو خلکو یې شرک کو نه هغه کله یو ته وي کله بل ته دا مفسر جوړ شوی دی پاکستان کې سلیقي به دا خلق پوهېږي نه دا خلک چې نبي د هر قسمه صغیره او کبیره نه قبل از نبوت او بعد از نبوت معصوم عقیده لوستې نه یو خبرې شروع کړي تقیہ یو د اهل سنت هغه دغه چې ته تعریض وکړه کنایه استعمال کا داسې یو لفظ وایا چې ستا اراده هغه نه لیکن لفظ داسې چې سامع د هغې نه بل مطلب اخیستی شي او د شیعګانو چې ده نو هغه تقیه نه دا کتمان ده لکه زړه کې تو کفر ساته او ظاهر کې مومن کېږه دې تقیه خو نه شي ویلی تو تقیه نه دا او کفر ده کتمان او تقیه کې د ځمکې اسمان فرق ده څوک سني دلته کې تقیه باس اډوګی نه که تاسو سره درسونو کې اورېدلي ما ته وښایه تقیه څوک نه وایي حالانکه ګڼ مثالونه شته دی قرآن او حدیث کې دلته مراد څه شی دی ځان بچ کول د هغې نه ځان سړی بچ کوي د هغې نه نو څه داسې جملې دی ادا کړي چې د هغې نه هغې مطلب جدا واخلي نو ستا قسمت دی که هغې ستا په مقصد پوه شو کوم چې ته ووایې نو شهادت ته به ورسې قسمت ستا خپل دا نه ده ضروري چې هغه د هغې نه هغه مطلب واخلي کوم چې ته وایې چې دی به دا مطلب اخلي دا ضروري نه ده که هغه ځیرک و هوښیار نو شاید چې هغه مطلب واخلي کوم چې تا اخیستی نو که ته ځان بچ کې د کفار نه په بچ کولو حفاظت غواړې خپل نو څه بعضې موالات وکړه دا کوم حدیث چې ما د سیدنا ابوالدرداء پیش کو چې مونږ به هغې ته غاښونه ښکاره کول یعنې بظاهر به مونږ هغې ته خوشحالي ښکاره کوله منځ کې به هغه مونږ ته ټول نه زیات مبغوض و دکه چل د هغې ومن یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه نفس د الله صفت ده الله د پاره د استعمال راځي سیدنا عیسی علیہ السلام رسول بوایه تاسو الله هغه ته ووایي چې انت قلت للناس اتخذوني وامي الهین من دون الله دا جواب بدای چې تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک دا چې کله نه موږ درس شروع کړی دی څو ورځې شوې دا صفاتو کې موږ خبره کوو چې دا الله نفس دا هغه رجل دا هغه عین دا هغه ید دا هغه استوا معنی به همدغه کومې چې دي معنی دغه دي لیکن دا یې کیفیت ته به نه ورننوځي تعویل سلف نه دی کړی تعویل چې کله دا ماتوریدیه او فلان جوړ شوي دی کړی دی هغې نه مخکې تعویل نه دی شوی پون تاسو ته ما د امام حنیفه رحمه الله قول د ید باره کې پیش کړی و د هغه د کتاب نه خو تعویل به نه کوې خو کیفیت به هم نه بیانوي خلکو ابن تیمیه بدنام کو چې هغه دمشق جامع مسجد کې و چاہے تپوس وکړه الله د هغې استوا څنګه ده او د هغه نزول څنګه دی نو هغه د بره پوړی نه راکوزه دویمې پوړی ته راکوزه د ممبر چې داسې راکوزي دا چا وی دا ابن بطوطه وی
د ابن بطوطه کتاب کې دا لیکلي خدا غلط شوی دی ځکه چې ابن تیمیه دا غلط لو نه مخکې کال یو نیم مخکې د دمشق قلعه کې نظربند و او چې کله هغه نظربند شوی دی بار نه راوته یا خو ابن بطوطه سنائی خبره اورولې ده یا دروغ ویلي دي په هغه باندې ځکه چې ابن بطوطه دومره معتبر مورخ نه دی معتبر مورخ نه دی اخو لیکي څه بعضې څیزونه دا مطلب نه چې ښې خبرې نه یې لیکلې څه ښې خبرې هم لیکلې هندوستان ته راغلی ملتان په لار راغلی دلته چې هغه سره څه شوي دي هغه خپل کتاب کې لیکلي نو بیا دا لیکلي دي دلته کې ما خلک ولیده خاص کر په لاهور کې په ملتان کې چې هغې بیریش الکان ساتي ځان سره دا یې وخت لیکلي او په دې بدنام کړي وو لاهوریان پښتانه نه هغې خو دغه لیکلي پکې هغه دا هم لیکي چې دلته کې ما یو داسې رسم وموندو چې هغه رسم نور دنیا کې نشته هغه دا چې دې زنانه ډولۍ کې وړي په اوږو باندې واده چې کوي ډولۍ کې وړي دا مسلمانانو کې بل ځای نشته نو معلومات شته پای کې ډېر خو د صحیح او د غلط ملغوبه ده ټیک او غلط دا شته پکې د نورو تواریخونه چې تایید میلو شي بیا ټیک ده هغې طریقه دغه ده بیا خو دا خبره هغه لیکې ده او ما تاسو ته ویلي وو چې ابن تیمیه رحمه الله فتاوه کې جواب شته دی سوال دا چا کړی دی چې کله د شپې په آخر کې د الله نزول اجلال کیږي را کوزېدل چې ورته تاسو وایي نه هغه عرش خالی که نه الله دلته یي که څنګه چل دی خو د هغه جواب دا دی چې که مونږ دا تسلیم کړو چې الله دلته دی او عرش خالی دی نو دا خو بیا هغه جسم ثابت شو او دا زمونږ ایمان نه دی د الله صفات د هغې استوا به وي نزول به وي په یې مونږ نه پوهېږو د ابن تیمیه غریب هسې دی بدنام کړی دی نه بدنام نه دی اصلي معنو کې ناکاره سړی نه دی نور بني آدم دی غلطۍ به کېږي حافظ ذهبي د هغه شاګرد دی هغه لیکلي دی المعجم المختص بالمحدثین کې یو ځل کتاب دی دا محدثین کم غټ غټ محدثین چې د هغه استادان دي هغې باندې کتاب لیکلی دی نو پای کې هغه لیکي چې ابن تیمیه هغه یو امام و انسان و بشر و له ذنوب کذنوبنا هغه کې هم هغه ګناهونه وو کوم چې مونږ کوي ګناهونه به یې کړي غلطۍ به یې کړي لیکن د هغه چې کوم علم دی نه هغه شان عالم لا نه دی پیدا شوی ابن تیمیه انسان دی خطا به کېږي دی خو دومره چې کله هغه یو ځای باندې ودرېږي او ثابتول شروع کړي بیا د هغې جواب ممکن نه وي انسانانو لپاره ویحذرکم الله نفسه یری تاسو الله نفسه د خپل نفس نه د خپل ځان نه معنی ځان دی او څنګه وایي د الله نفس بس موږ په هغې ایمان لرو کیفیت الله ته سپارو تفویض چې کوم دی سپارل دا د کیفیت دی د معنی نه دی د معنی تفویض نه دی کم خلق چې د معنی تفویض کی نامفوضه دي معنی کې تفویض نه کیفیت کې تفویض ځکه چې معنی کې د تفویض وکړې دا د صفت نه انکار شي تقریبا معنی کې تفویض مه کوه معنی همدغه ده لیکن څنګه نفس ته راغو څنګه عین ته راغو څنګه ید ته راغو لا نعلم موږ په نه پوهېږو البته په ټولو صفات الهیه باندې زموږ ایمان ده سره دی چې موږ په نه پوهېږو ويحذركم الله نفسه یری الله تاسو د خپل ځان نه ولله المصير الله ته واپسی ده قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوا يعلمه الله دا تخفیف اخروی او آیا کچره پټوي تاسو هغه سوچ چې تاسو په سینو کې دي یې ښکاره کوي پټو ښکاره خو موږ دی کنه
انسانان ته باعث سوزونه پټي او باعث سوزونه ښکاري، لیکن الله ته پټ او ښکاره یو برابر دی. په دې وجه هغه ته عالم الغیب ویلی شي. د بریلیانو کتابونو کې دا خبره ډېر دړل اسراغي بیانوي چې الله ته څنګه تاسو عالم الغیب وایي، الله نه خو څه شی پټ نشته. عالم الغیب خو هغه چاته وایي خلک چې د هغه نه څه شی پټېدی شي نه. او تاسو خو عقیده لرئ چې ان الله لا یخفی علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. هغه ته وایي الله ځان ته په خپله عالم الغیب ویلی، نو څه ویلی شي؟ لنډ جواب دغه چې عالم الغیب والشهاده. او جواب دویم دا دی چې د دې عالم الغیب دا مطلب دی چې مخلوق ته څه نه معلوم، نه خالق ته معلوم دی. د مخلوق د سترګو نه چې کوم شی پټ دی نه هغه د خالق نه نه پټېږي. په دې وجه هغه ته عالم الغیب وایي. الله ته پټ او ښکاره یو برابر وي. ووایه ان تخفوا ما فی صدورکم، که تاسو پټ ساتئ هغه څه چې ستاسو په سینو کې دي، او تبدو یا ښکاره کوئ هغه یعلمه الله، الله پرې پوهېږي. ویعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، او الله پوهېږي په هغه څه باندې چې اسمانونو کې دي او په هغه څه چې په ځمکه کې دي. والله علی کل شیء قدیر، الله په هر څیز باندې ښه قدرت لرونکی دی. یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، دې سره محضرا وي. په قبر چې وبومي هر یو نفس ما عملت هغه څه چې کړي دا من خیرن څه نیکي، محضرا حاضر کړی شوی. د که څه نیکي کړی دا به حاضر کړی شوي وویني. وما عملت من سوء محضرا دلته مو وایه چې په خبره پوه شي. او هغه چې څه کړي د گناہ نه دا محضر شي، حاضر بشي. سورۃ الزلزال کې تفسیر شته که نه؟ سورۃ الزلزال کې آخري آیتونو کې چې انسان سکړي نو که هغه ذره قدرې دی نه به وویني، که هغه نیک عمل دی او که هغه بد عمل دی. ذره سور میږي ته وایي، ورکوټې زیړ میږي چې په سترګو په نظر نه راځي. نو خیال ساته یې ګوره، نیکي وړه مه ګڼئ او بدي هم وړه مه ګڼئ. چې جي لږ باندې غلطي مې کړه بس سترګه مې داسې کړه وکړه، سترګې داسې کول نه چې سترګې اخوا دېخوا کړه. اخو الله ذات داسې دی چې یعلم خائنة الأعین، سترګې خیانت دی. په دې الله پوهېږي او دې به حساب کوي. قرآن دا وایي هر څه به حاضر وي. خو بیا حدیث کې راځي الله خپل کنف په یو بنده باندې واچوي، نو ورته وایي تا فلانی کار کړی، فلانی کړی، فلان کې کړی، واړه واړه به ورته یادوي. دی وړه کې یېرېږي چې دا خو لویه کیسه شوې. اوس که هغه لوی راته یاد کړل نو بیا به صحیح. الله به ورته وایي تا شرموم نه، دنیا کې ما پتا پردا چولې و آخرت کې هم پتا پردا چوم. هوښیار مسلمان هغه چې د هغه نه ګناه وشي نه پټه توبه وباسي. او زمونږ خلک د هغې تشهیر کوي، بس لیکي یې ځای په ځای، فلاني کې سره مې دا چل کړو، فلاني کې سره مې دا چل کړو، فلان کې سره مې دا چل کړو، هسې کیسه یې جوړه کړه. فخر شروع شي په ګناه باندې، ګناه باندې خلک فخر نه کوي، معذرت کوي الله ته چې الله ما نه ګناه وشو. تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، غواړي به دی چې کاش چې وی د دې بدۍ په منځ کې او د دې انسان په منځ کې مزل وی، یعنې کاش چې دا بدي ما نه وی کړی، دومره لوی مزل وی چې زه ورته رسېدی نه شوی. ویحذرکم الله نفسه، دا دوباره وایي ځکه چې هغه یحذرکم الله نفسه د هغې تعلق خو مخکې سره وختي چې دی وایي چې ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه، دلته کې د عمل سره متعلق دی. که څه پټ یې که ښکاره یي، دلته وایي چې که انسان څه بد کړي دی او که څه نیکي کړي دي، د دې دواړو دپاره الله تاسو د خپل ځان نه یریږي. والله رؤوف بالعباد، رؤوف د الله نوم د صفت دی که انسانانو کې رافت څه ته وایي؟ د زړه نرمی ته وایي. نو ستا څخه د الله مړه شته نرمېږي؟ خو الله رؤوف دی، د نرمۍ سلوک کوونکی دی. هم دکه معنی موږ تا ته ښیو که نه چې وایي دا صفت دی الله.
الله رافت کوونکی دی، نرمی کوونکی دی انسان سره. په دې ایمان لري رافت وایي رؤوف الرحیم دی. نو د استوا نه ولې انکار کوي بیا؟ هم دغه څیزونه یې دا وایه او د دې کیفیت الله ته سپاره چې رافت زمونږ خو په دې کېږي چې د انسان ته تکلیف دی، دا زما بچی دی یا ښځه مې ده یا مور مې ده، دلی نرمی چې کوم دی نو ما د طرف ته مبذول کوي. الله خدا سے نہ دے دیو جنا رافت کی نرمے کے معنی موم دغ کے لیکن تعویل بنے کہ رافت اللہ تو اس پر اللہ چکم دے رؤوف دے بالعباد الافلام احدی نہیں کنا دا سے بندگان سر انہیں کم نیکان بندگانی اللہ غی سر نرمی کو ان کے دے.